دا دین چې دی ما درته دا ویل چې الله جل شانه ډېر آسان کړی دی، عمل په انتهایی درجه آسان دی. راځه د موسی علیه السلام په وخت کې به چې کپړي د چا ګنده شولې ګند به پرې ولګېده نو محترمو څه چل به یې کاو؟ کپړي په انځر باندې نه پاکېدلې ابه یې په قینچي باندې کټ کولې یلکه. او په دې ګرانۍ کې چې مو تا ته هم دا حکم وی چې کپړې ګنده کېدې او کټ کولې خو بیا د استعمال نه ووتلې که نه نو روح دانه به م یو جوړه کولې. زموږ استاسو خو احتیاط هم کم دی، نو چا پلار به ورته ټینګ شوی وي. راشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې په شریعت کې څه چلو شو؟ کپړې راواله او په اوبو باندې ووینځه دا پاکې شولې. زموږ ستا کپړې اوس په څه باندې پاکېږي؟ په اوبو باندې. بله واوره د هغوی مونځ به بغیر د جومات نه د عبادت خانې نه په بل ځای کې نه کېده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای زما د پاره ټوله ځمکه الله جل شانه دا مسجد او دا جومات ګرځولی دی. ای زمیندار بابا چې تا په پټي کې ګوډي کوله او د مونځ وخت راغی ورشه یو کس ځان سره که هملته په پوله باندې ودرېږه او جمع وکړه مونځ وکړه قبلیږي. ډریور صاحب ته په موټروی باندې روان او د مونځ وخت راغی یو کس ځان سره کوز که او دس وکړه او په سړک باندې ودرېږه مونځ کوه. انجینیر صاحب لګی بنگله جوړې په همغه بنگله کې ودرېږه جمع وکړه مونځ وکړه الله جل شانه یې درنه قبلوي. ای په هوایي جهاز کې روان او د مونځ وخت در باندې راغی او دس وکړه په جهاز کې مونځ وکړه هلته هم درته مونځ جایز دی. ښه په جهاز کې هم درته مونځ جایز دی، سجده پکې جایز ده، رکوع پکې جایز ده. او که ته وایې چې قبله خو زمانه ډېره ښکته راځي نو ولې موږ او تاسو چې په درېم او څلورم او پنځم شت کې په مکه مکرمه کې طوافونه کوي ولې دا کعبه شریفه زموږ ستانه ته لاندې نه ده؟ لاندې ده که نه؟ نو دا کعبه شریفه لګېدلې ده هلته اسمان کې بیت المعمور سره بله قبله ده ډایرکټ د هغې لاندې مکمل دا واقع ده، د دې کنیکشن ډایرکټ د هغې سره دی. نو جاز کې چې ته روان د کعبې شریفې نه بره کېدی نه شي نو ستا سجده ډایرکټ کعبې شریفې ته راځي. جاز کې روان دي د مونځ وخت شو جمع وکړه مونځ وکړه او دس وکړه جایز. یلکه د هغو نور امتونو په خاوره باندې پاکوالی نه راته زموږ ستا الله دا سانتیا وکړه راشه په دین اسلام کې شریعت محمدي کې چې که چېرته بیماري دي دومره سخته شو چې اوبه درته نقصان رسوي نو راشه 2 ضربې صرف ځمکې ته ورکړه. التیمم ضربتانی، تیمم 2 غربه به ځمکې ته ورکړي، ضربة للیدین و ضربة للوجه. دغه رنګې یو ځل به په لاسونو باندې دغه د خاورې لاسونه راښکې ککړ او بیا په مخ باندې بس تاو دسو شو. اوس یو سړی دی جنوب دی جنوب لمبا ورته فرش شو ابه څه کوي هغه هم د همدغه تیمم د غسل په نیت باندې وویل د جنابت په نیت باندې بس هغه هم صفا شو خو چې بیمار دی اوبه ورته نقصان کوي روغ سړي ته نه. الله څومره اسانتیا راوستله. یا لکه په سفر باندې روانې په ځنګل کې او اوبه درته نه میلاویږي نو څه به کې مونځ به پرېږدي او دس به پرېږدي نه. الله جل شانه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بس مکې ته 2 ګزارونه ورکا په لاسونو راښکه او په مخ باندې راښکه بس دومره اسانتیا شو درته. ګوره اسانتیا ته ګوره په اسانتیا کې اسانتیا کوس الله جل شانه حکم کړی وی چې نه دا 10 غوندې اوبه چې دي دا به استنجا به په ته په خاورو باندې کې خولې ته به مخاور یا چې پوزې ته به مخاور یا چې مخ ته به مکمل د خاورو لپ اچې او ټول بدن په خاورو لړي نو څومره تکلیف خو الله جل شانه دا اسانه کړله. د قایم مقام دا داسې دغه 2 ضربې د تیمم په خاوره باندې ووایي دغه ماربلو باندې چې دی زموږ ستا په دغه ماربلو باندې د جومات کې چې لګېدلي په دې باندې هم تیمم کېږي، په لوټه باندې هم کېږي، په خښته باندې هم کېږي. هر هغه شیز چې د ځمکې د جنس نه دی او د هغې طریقه دا ده چې په اور باندې نه سوځي هر هغه څیز بس دا د ځمکې د جنس نه دی په دې باندې سری ځان له خاوره خو نه ده دغه تیږې چې دي د دې باندې هم تیمم کېږي دا د ځمکې جنس دی په کې تیږ باندې خاوره پرته ده او که پرته پې نه ده ستا تیمم پې کېږي. ښه اوس یو کپړه ده چې دومره ګرد دی پروت دی چې ستا لاسونه په ګرد ناولي کېږي او هغې باندې لاسونه وواله نو ګویا چې تا په ځمکه باندې لاسونه وواله په هغې باندې هم تیمم کېږي. نو الله جل شانه دا دین مو تا ته انتهایی درجه آسان کړی دی. نو پام کوئ چې د نورو خلکو د طریقو نه متاثر نشئ
او د اسلام دین الحمدلله او الله جل شانه موتا ته ډیر ښکلی او ښایسته دین را کړی دی. الله دې ول ماته تاسو ته یو څو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب